پشاور یونیورسٹی انسټیټیوټ اف پیس اینڈ کانفلکټ سټډیز طلبه او طالبات او فیکلټي ممبران د پشاور یونیورسٹی ټیچرز اسوسییشن په مرسته د قومي یکجهتۍ او امن مارچ اهتمام کړو چې د هغې واضح پیغام دنیا ته دا ورکولو چې د پښتونخوا عوام بالخصوص نوجوان طبقه تعلیم یافته طبقه د پاکستان خلک دا په دنیا کې او په پاکستان کې امن غواړي مونږ د جنګونو نه نور ستړي یو مونږ جنګونه نه غواړو او هندوستان ته هم دا واضح پیغام دی چې څنګه مودي یو وخت کې ویلي چې جنګ کوو راځئ نو په غربت خلاف به وکړو د بېروزګارۍ خلاف به وکړو نو مونږ هغې ته خپل پیغام یا ګیرنه ورکوله چې ستا دغه پیغام نن ته ولې د جنونیت ښکار شوې او بغیر څه ثبوته او بغیر څه د شواهدو ته د دنیا په خوله باندې د خپل عوام دپاره هم اور کرې اور له هوا ورکې او د منطقې ته هم چې دی نو یو بل عذاب راوستل غواړي نو پاکستان د ظلمو د نوي کول دغه پیغام هم ورکو او ورسره دا هم خبره په ډاګه کړه چې مونږ د خپل افواج پاکستان باندې هم یقین لرو او هم ورسره مرستیال یو په خدا نه خواسته هر چا په پاکستان جنگ مسلط کو نو زمونږ فوج هم مستعد دی او د سوشل میډیا په ذریعه چې په کوم یلغار دی مونږ د هغې هم غندنه کوو پاکستانی عوام په یو شکل کې هم جنگ نه غواړي خو د خپل ریاست دننه څومره چې ادارې دي دی یو بل سره هماهنګ دي زلمې به تعلیم کوي سیاستدان به سیاست کوي او فوج به انشاءالله د پاکستان حفاظت کوي